نن دا وظیفه انشاءالله تاسو وکئ. الله جل شانه به تاسو له یوه عظیمه فایده درکړي. د جمعې د مازدیګر د مانځه نه پس صرف 80 مرتبه دا وظیفه په ناسته باندې وکئ. خبرې چا سره مه کوئ. په خپل ځای باندې کښېنئ چې څنګه سلام وګرځولی شي په خپل ځای باندې به کښېنئ او دا درود شریف به صرف 80 مرتبه ووایئ. چې 80 مرتبه مو وي محترمو، الله جل شانه به تاسو ته 2 فایدې درکړي او 2 داسې فایدې به درکړي چې تاسو به انشاءالله په جامو کې نه ځایږئ، یعنې د خوشحالۍ هغه منظر به وي. ځکه انسان باندې خوشحالي د الله جل شانه د سیړه راځي، غمونه پې هم د الله تعالی د سیړه راځي. زندگی هم الله تعالی ورکړې، مرګ هم الله تعالی راولي. نو دا وظیفه انشاءالله تاسو خامخا نن په دې طریقې سره وکئ. انشاءالله چې ستاسو هغه 2 عظیمې فایدې 2 عظیم مقصدونه هغه الله جل شانه تاسو ته حاصل کړي صرف په نیمه ګنټه ټایم کې یا نیمه ګنټې نه هم زیات مخکې دا وظیفه ختمېدی شي. نو دا خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو عزتمندو قدرمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو روغ جوړ یې انشاءالله صحت باندې به الله مو خوشحاله ساته، الله مو آباد لره، الله مو د زړه مرادونه پوره کړه، د زړه حاجات هم الله تعالی پوره کړه انشاءالله العزیز. عمرې به هم ځو، ماسپښین مونږ نه پس به عمره کوو انشاءالله. دا ځان سره تاسو دا وظیفه هم وکئ، نوټه کئ ځان سره انشاءالله. الله تعالی به راباندې رحم او فضل وکړي او موږ هم درته دعاګانې کوو. وظیفه د جمعې د مازدیګر د مونځ نه پس صرف او صرف 80 مرتبه تاسو دا وظیفه وکئ. 80 مرتبه هم چې وکړه انشاءالله الله تعالی به راته 2 فایدې درکړي، 2 داسې عظیمې فایدې به درکړي چې تاسو به خوشحاله یئ. یو فایده به دا وي چې تاسو نه کم ګناهونه شوي وي، نو علماء کرام ډېرو ذکر کړي چې د 80 کالو ګناهونه به راته الله تعالی معاف کړي. 80 کاله ګناهونه ګوره د نن سبا زمانې مسلمانان د چا 80 کاله عمر د چا یا زیات پکې 80 ته وخېږي، نو ګناهونه خو موږ نه ډېر زیات کېږي، الله تعالی دې معافي وکړي. لیکن د 80 کالو ګناهونه به راته الله تعالی معاف کړي. صحیح شوه. دویم فایده دا چې د 80 کالو ثواب به راته الله تعالی په عمل نامه کې ولیکلی کړي. 80 کاله څوک عبادت کولی شي؟ څوک هم نه شي. موږ مونځ نه کوو، یو مونځ کوو 2 نه کوو، که 3 کوو نو 4 نه کوو. نو مونځونه قضا کېږي، خو چې کله مونځ قضا شي فورا د هغې قضا راګرځول دا واجب دي. د نفلو نه ښه خبره دا ده چې انسان خپل قضا مونځونه راوګرځوي. نوافل هم ښه دي، خو که نوافل تا به قضا مونځونه په تا باندې ډېر زیات وي نو لومبی قضا مونځونه راوګرځوه. سحر دنه قضا شوي، ماسپښین مازدیګر په ځوانۍ کې مونځونه قضا شوي، دغه رنګې په سفر کې قضا شوي، سړی بیمار یو دی، هر رنګ حالات کې انسان راځي مونځونه ترې قضا شوي، نو هر فرض مونځ نه پس یو قضا مونځ کوئ. صحیح شوه. نو الله تعالی به انشاءالله زما او ستاسو نو دې درود شریف دا فایده ده چې یو خو به 80 کالو ګناهونه الله معاف کړي، یو د 80 کالو ثواب به عملنامه کې ولیکلی کړي. نو دغه طریقې سره انشاءالله دا وظیفه د مازدیګر د مانځه نه پس انشاءالله وکئ صرف 80 مرتبه. کم درود شریف دی؟ اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما. دغه درود شریف دی آسان دی. دا انشاءالله 80 مرتبه صرف 80 مرتبه. اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما. آسان درود شریف دی انشاءالله 80 مرتبه یې خامخا وکئ. ټایم وباسئ، فارغ کړئ ځان، دا درود شریف وکئ. موږ هم دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ هم دعاګانې کوو. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه جایز خواهشات پوره کړه. دعاګانې